इलेक्शन په اکتوبر کې کیږي که نومبر کې وکیږي او کنا سو وخت پس وکیږي. نن د پاکستان په سیاست کې بحث دا کیږي چې نگران وزیر اعظم به څوک جوړیږي. نن بحث په دې خبرې روان دی چې پر روان وخت کې به د مرکز حکومت چاته ملاویږي او د صوبو حکومتونه به چاته ملاویږي. نن په پاکستان کې تقریبا هر چا ځان په دې خبرو کې مشغول کړی دی او نن د ټولو خلکو توجه دې اړخته ده چې د الیکشن په اکتوبر کې کیږي او که نومبر کې به کیږي او که په فروری کې به کیږي. په دې مرکز کې به دوباره شهباز شریف حکومت جوړوي که نواز شریف صاحب به راځي که بلاول به راځي که نه بل څوک به راځي. نن بحث دا روان دی او زه ډېر افسوس سره دا وایم چې زما بنیادي مسله نن دا نه ده، زما د قوم بنیادي مسله نن دا نه ده چې د الیکشن په نومبر کې کیږي او که په اکتوبر کې کیږي. زما بنیادي مسله دا ده چې زما په وطن زما په خاوره زمونږ امن نصیب شي. زما بنیادي مسله دا ده چې نن تش نه بلکې 13 کاله داسې زما د پښتون بې ګناه وینه تویږي، زما د پښتون نقصان کیږي، زما د پښتنو تباہی کیږي. زه په دې کې غرضي نه یم چې بلاول راځي، زه په دې کې غرضي نه یم چې شهباز شریف راځي او که نواز شریف راځي او که بل څوک راځي. زه په دې کې غرضي یم چې زما په پښتونخوا کې امن راشي، زما امن پکار دی. زما په دې کار نشته. زه دې کې غرض نه لرم چې الیکشن د خامخا په نومبر کې وشي او یا په اکتوبر کې وشي، او زه په دې کې غرض لرم چې هر کله الیکشن کیږي نو په یو پرامن ماحول کې وشي، چې هر کله الیکشن کیږي نو د حکومت فیصله به نور څوک نه کوي، د حکومت فیصله د ممبرانو فیصله دا به قام کوي، دا به ولس کوي او دا به د خلکو په رای باندې کیږي. زما دې سره غرض نشته چې د پاکستان په سیاست کې نن څوک جوړ توڑ کوي او د چا جوړ توڑ کامیابیږي. زما د کرسۍ د جوړ توڑ سره زما غرض نه دی، د کرسۍ جوړ توڑ کې زما دلچسپي نشته. زما صوبه نن د خپلو وسایلو نه محرومه ده. زما د صوبې د صحت نظام نن خراب دی. زما بچو ته نن په یونیورسټو کې او په کالجونو کې تکلیف دی. زما ولس زما ځوانان نن بې روزګاره دي. زما د صوبې په خپل ګیس باندې اختیار نشته. زما د صوبې ته د خپل بجلی آمدن پوره نه ملاویږي. زما صوبه د تماکو د آمدن نه محرومه ده. زما صوبه اول 100 اربه قرضداري وه او په 13 کاله کې زما صوبه اوس 1000 اربه قرضداري شوه. زما غرض په سیاسي جوړ توڑ کې نه دی، زما غرض په دې کې دی چې زما بچو ته ښه یونیورسټۍ میلاو شي، زما د صوبې قرضه ختمه شي، زما صوبه په خپلو خپو ودرېږي، زما صوبو ته د بجلۍ اختیار میلاو شي. دا زمونږ غرض دی، دا زمونږ پیغام دی او د دې لپاره به مونږ کوشش کوو او مونږ به جدوجهد کوو. د دې لپاره به مونږ ستړی کوو. نن په پاکستان کې اندرونی او بیرونی سازشونه لګیا دي کیږي. نن زمونږ څه مشکلات د اندرونی سازشونو په نتیجه کې کیږي او څه د بیرونی سازشونو په نتیجه کې مشکلات زمونږ پیدا دي. سہیل بادشاہ صاحب نن ډېر پرجوشه تقریر وکړ او زما په خیال تقریر اخر کې هغه جوړې د شهیدانو لپاره د مغفرت دعا مو وکړه. زه په یو خبره پوه نه شوم او زه نن دا سوال زه نن عوامي نیشنل پارټۍ ته تش نه ږدم، دا سوال زه نن ټول ولس ته ږدم. په ډینمارک کې او په سویډن کې داسې بدبخته او داسې ګستاخه خلک پیدا شوي دي چې هغوی یو ځل نه 100 ځله هغوی د قرآن پاک بې حرمتي وکړه، 100 ځله. او د یو مسلمان دپاره دا ډېره تکلیف دې مرحله ده. هغه بدبخته چې کومو خلکو دغه حرکت کړی دی مسلمانان نه دي، اسلام سره تعلق نشته، خو ځان ته د دې دنیا ډېر پوهه خلک وایي، ځان ته د دې دنیا ډېر ترقي یافته خلک وایي، ځان ته ترقي یافته قوم وایي. زه نن په هغوی خو بد ویم، دا مطالبه هم کوم چې د سخت نه سخته سزا داسې خلکو له پکار ده چې دا جرأت څوک ونه کړي. خو تپوس دا هم کول غواړم چې یو غیر مسلمه داسې حرکت کوي او ظلم کوي، خو چې ځان ته مسلمان وایي، خدای مني رسول مني او هغه د الله کور شهید کوي او د الله په کور کې قرآن شریفونه شهید کېږي، نو آیا په دغه به بد وایو که نه به وایو؟
د دغه خلاف به आवाज پورته کوو که نه پورته کوو؟ عوامي نیشنل پارټي خو د هر ظلم خلاف आवाज پورته کوي او ټولو مې आवाज پورته کړی دی. خو زه ټولو عالمانو صاحبانو ته هم دا وایم، زه ټولو سیاسي پارټیو ته هم وایم چې دا غیر مسلمه کومه ګستاخي کوي او د دې خلاف روزو احتجاج کوو، ډېر ښه کوو، خو راځئ چې په شریکه روزو او د اسلام په نوم باندې چې دا کوم خلک اسلام بدناموي او د الله کور ته نقصان رسوي، راځئ چې اول د دې خلاف احتجاج وکړو. په دې ولې خاموشه یو؟ ځکه خاموشه یو چې که د بل وینه تویږي توی به شي، خو زما زه دې بد شم نو دې کې د بچ کور نشته. ګورې کله چې تباهي او بربادي راځي، کله چې یو سیلاب او طوفان راځي، هغه بیا دې ته نه ګوري چې دې کې د احمد علي خان کور کم یو دی او دې کې د سهیل باچا کور کم یو دی. هغه بیا دې ته نه ګوري چې دې کې د حیدر کور چرته دی او دې کې د ماندوري صاحب کور چرته دی. هغه ځان سره چې مخې ته څه راځي هر څه تباه کوي او دا تباهي 40 کاله داسې روانه ده، 40 کاله داسې. اول روس راغی نو موږ ته وویل شو چې د روس خلاف جهاد کوو، نو چې روس لاړ نو بیا هغه جنگ روانو، بیا هم زموږ وینه تویېده. بیا امریکا راغله نو موږ ته وویل شو چې د امریکې خلاف جهاد کوو، نو اوس امریکا هم لاړه، امریکا هم رخصت شوه. روس په خپل ځای په کلاره ناست دی، امریکا په خپل ځای په کلاره ناسته ده. نو اوس چې دا څوک دا حرکت کوي نو هغې ته وایم چې یار وره د چا خلاف جهاد کوئ؟ د مسلمان خلاف جهاد کوئ. څوک وجنې؟ مسلمان وجنې او د چا وینه تویوئ؟ اکثریت پښتانه یې، نو څه کوئ؟ د پښتنو وینه تویوئ، خپلو پښتنو سره ظلم کوئ، په خپله خاوره اور بلوئ. نن مشرانو او ملګرو زه د نورو پارټیو په حواله خبره نشم کولی، خو زه د عوامي نیشنل پارټۍ په حواله خبره کوم، زه ستاسو په حواله خبره کوم، زه د سرې جنډې په حواله خبره کوم. د نورو خلکو دپاره به نن د پاکستان پارلماني سیاست ضروري وي، د نورو خلکو دپاره به نن د پارلماني سیاست ګټه ضروري وي. زما دپاره د ټولو نه اهمه ګټه چې کومه ده هغه د پښتنو د بقا او د سلامتیا او د امن ګټه ده. دا په لاهور کې ناس، په سندھ کې ناس، اسلام آباد کې ناس، واکداران، حاکمان، حکومت، ریاست، پارلیمنٹ، عدلیہ، جرنیلان، افسران، صنعتکار، ټولو ته وایم واودري که د دې دا خیالي چې دا اور به یو ځلې بیا زما په وطن بلیږي او دی به ترې محفوظ پاتې، که د دې دا خیالي چې تش د پښتون وجود به په دې اور کې سوځي او د دې وجود به ترې بچي، نن ورته وایم چې راپاسې موږ سره په شریکه د دې اور د وجلو د مړ کولو کوشش وکړې او که دا اور مړ نه که نو دا یاد ساتئ نه به پارلیمنٹ بچ کېږي، نه به جج بچ کېږي، نه به جرنیل بچ کېږي او نه به دولتمند بچ کېږي. ځکه بیا زه دا خبره کوم چې زما دپاره او ستاسو دپاره د ټولو نه اهمه مسله دا ده، تاسو لږ د تېرو لسو میاشتو ته وګورئ چې دا څه حل وشو دلته. او کال 2 کاله مخکې د پارټۍ په جلسو کې، په پریس کانفرنسونو کې، د اسمبلی په تقریرونو کې زما مشران، زما ملګري، موږ مسلسل دا خبره کوو چې ګورې دا تکلیف او مصیبت یو ځلې بیا سر راپورته کوي او مهرباني وکړئ په وخت د دې غور وکړئ. زموږ خبرې ته هېڅ اهمیت ورنه کړه، هېچا زموږ په خبره عمل ونه کړه او چې عمل یې ونه کړ نو نن حالاتو ته وګورئ. خو زه به ترې څه ګیله وکړم چې زما خبره یې ونه منله، چې د باچا خان او د ولی خان خبره ونه منله نو زما به څه ومني. او که 40 کاله مخکې د باچا خان بابا او د ولی خان بابا خبره منلې وي چې هغوی ورته وایي چې د پردي جنګ ته مه وردانګې، دا پردی جنګ دی، دا پردی جنګ به خپل کور ته راوړی، نو که دغه جنګ ته یې نه وی وردنګلې نو نن به زما د یو بچیم بې ګناه وینه نه وه توی شوې په دې 40 کاله کې. لہذا ملګرو دلته چې څنګه وختي اقبال حسین رور په خپل تقریر کې وویل چې دا سلسله به جاری ساتو، دا جرګې به جاری ساتو، دا بیدارې به جاری ساتو، دا کوششونه به جاری ساتو، زما لپاره د دې نه لویه خوشحالي بله نشي. د رستم ستاسو د تحصیل کنونشنو څه وخت مخکې که ستاسو یاد شي او تاسو کې ډېر ملګري هغه کنونشن له راغلی وی او ما تاسو ته هغې کې دا خواست کړی چې راپاسئ په دې پښتنو جرګې وکړئ. ما تاسو ته وایي چې راپاسئ دا پښتانه یو کول غواړي او دا مې درسره وعده کړې وه چې پښتانه یو کوئ او په پښتنو جرګې کوئ نو چې څه وخت ضرورت وي زه به راته حاضر یم. نو نن د هغې وعدې په رڼا کې زه
تاسو شکریا دا کوم چې ډېر لنډ ټنګ وخت کې تاسو دا پروګرام وکړ او زم نن خپل واده بیا سره تازه کوم چې په دې ټول سودم کې چرته جرګه کوي او چرته ضرورت زه به حاضر یم ان شاء الله.